دی باندې نه تیار مونږ ته وي مفتي سے محترم ته وي وی په واتس اپ باندې به مناظره وکړو نو ته مولا د واتس اپ کنه اخر د خپل حقیقت تراغلی وی په واتس اپ باندې نو واتس اپ مناظره خو هغه سړی کوي چې مخامخ د ناستې قابل ني مخامخ نشي کې ناستې بس خامخا به د کیمرې شاته کې او موبایل به د نیولې وایس ریکارډ بکیو ماته برایګو زبد نو مخامخ وناسته نشي کولی مخامخ کې نه د غیرت او د نرتوب مظاهره وکړه قدر کې وي او قدر کې ني نو بس بیا اوله پاسوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما محترم اهل السنة والجماعة مذهب حنفی علماء دیوبند سره تعلق لرونکو مسلمانانو ورونو زمونږه د څو ورځو نه تقریبا د یوې هفتې نه د مولوي عبدالخالق آغا سیفی بریلوی چې اوسېږي په کوټه کې او حقیقتا د افغانستان د قندهار اوسېدونکي دي د هغه څه نه څو ورځو نه زموږ خبر روانه ده چونکې مولوي عبدالخالق صاحب ویلي چې زه د مفتي محمد ندیم صاحب استاد محترم دامت برکاتهم سره مناظره کول غواړم او مفتی سے محترم او زمنګا ملګری نوجوانان احناف طلبه دیوبند دی یادول چې دا وابیان او پنځپریان او د دوی سره په خپل علاقه کې چې کوم علماء کرام دي اکثر د کراچۍ د مدارسو نه فارغ دي چې په بریلویت په بدعات او په شرکیات باندې رد کوي نو دا عبدالخالق آغا بریلوی اغي ته پنځپریان په دغه بنا باندې استاد محترم او په ما باندې زمون په ټول ملګرو باندې حکم ولګو چې دا پنځپیریان دي وهابیان دي موږ سره خبره شروع کړه استاد محترم طرف نه زنه ماینده په حیثیت باندې مو سره خبره روانه شو د اول نه کوشش دا چې مفتی سے محترم د ما سره په خپل باندې خبرو کی چونکه د مفتی سے محترم مصروفیات هم ډیر دي او بل دویم نمبر خبره دار چې مفتی سے محترم چا سره په خپل د مناظره انعقاد نه کوي مناظره مفتی سے محترم کی الحمدللہ د مجالس و انعقاد دا منگا کو شاگردانی کو عموما یا ززم یا نور کم دا سی خاص ملگری زمانگا خو مناظره جوڑو منگا چه کم اہل باطل مخترازی مناظره منگا جوڑو بیا بحث مفتی سے محترم کی دا ما پا شروع کی موئی بیا مفتی سے محترم یو کلیپ میں بورلو کی چه سیبا مفتی سے محترم فارغ ندی او داغي په بنا باندې ما سره د خبره جوړه ک مناظره کول غواړي حقیقتا ستاسو عقیده را غن عقاید د بریلیانو سیفیانو هغه شرکیه دي من جمله د غیره مسله د مختار کله مسله د حاضر ناظر ده او مسله او عقیده د علم غیب ده او ما فوق الاسباب د غیر الله امداد غختل چې دا د بریلیانو عقیده ده د خیال دو چې دا اسی دا مفتی سے محترم او دا ملګری اسی وای چې په موږ باندې الزام لګی چې دا عقیده بلد دي ما سره دا مختصرا دا کتاب دی معروضات حاذق مفتی غلام فرید سیفی دلی کلی مفتی عبدالخالق سیفی دلی کلی دی او دی وی زمنګ حضرت پیر سیف چو پیر سیف فرامان د سیفیانو چې کم مشر او مقتدا دی هغه وی میں مسمی غلام فرید سیفی ہزاروی نے ایک موقع پر سرکار مبارک سی دوران گفتگو پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے نبی علیہ السلام حاضر ناظر تھے کیا یہ عقیدہ صحیح ہے تو آپ نے تصدیق فرمائی کہ ہاں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے عقیدہ دا حاضر ناظر نالک منگ دروغ نوائی او بیا دی وی چیز دیوبندی ما او ځان ته وی سیفی د دې خپل مشر دی د پیر سے فرامان په باره کې وایي اور یاد رہے کہ میرے نزدیک قیوم زمانہ حضرت قبل پیر صاحب مبارک پیر سے فرامان پیر دباڑے اگر یادی کو دیوبندی قرار دینا یا سمجھنا کفر ہے
که پیر صاحب رحمان ته دیوبندي وي دا کفر دی. پیر صاحب رحمان وي دیوبندي نو، اوس عبدالخالق آغا صاحب وي زه دیوبندي یم. ستاسو د مشرانو عقیده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حاضر ناظر ده، او دام یادو ساته چې دی وي زه بریلی او سیفی نیم. ستا مشر دی د پیر صاحب رحمان کم انټرویوز دی دا دغه انټرویوګانې او په دې کې دی په صفحه نمبر 40 49 75 50 97 244 25 275 268 تقریبا د لسو پیرونه زیات د لیکل دي چې زما د احمد رضا خان بریلی سره من وعن مکمل اتفاق دی. ګوره دی وی میں عقیدی مذہب قوم علاقہ ہر اعتبار سے ان کے موافق ہوں اور ان سے کوئی اختلاف نہیں بلکہ ان کی فتاوی رضویہ سے خوشاچینی کرتا ہوں. کم دا احمد رضا خان بریلوی عقیدہ وا و اغا زما عقیدم دا او دا احمد رضا خان بریلیانو دا بریلی کتاب دی ملفوظات اعلی حضرت او دی وی اعلی حضرت پخپل باندې وی چې دیوبندیو کے ساتھ بیٹھنا شیعوں سے زیادہ خطرناک ہے. دیوبندیانو سره ناستا د شیعاګانو نه زیاته خطرناک خبر ده. او دی وی دیوبندیان د په دې کتاب کې تقریبا یو 50 پیرونه زیات لیکلي دي چې دیوبندیان کافر دي. استاد مشر په نسبان دي د احمد رضا خان په نسبان دي د بریلیانو په نسبان دي د سیفیانو په نسبان دي بریلیان او دیوبندیان کافران دي. او دا د انټرویوګانې په دې کې دی چې دی وی یہی وجہ ہے کہ مذاہب باطلہ دیابنہ دیوبندیان یادی اور وہابیہ کی تکفیر میں تساہل نہیں فرماتی. دیتا بے کافر ویلو پدی کفر ویلو کے باغس غفلت و سستی نکولا. احمد رضا خان بریلوی دی مت دیوبندیان تا کافران وی پیر سے پرامان دی مت کافران وی. دا احمد رضا خان بریلوی عقیدم دا حاضر ناظر دا دا پیر سے پرامان عقیدم دا حاضر ناظر دا. نو منگ دا سر خبرو کہ پا عقیدہ باندی و بحثو دیغو تیار نشو. اول نیوزه پیښور درځم سره ریکارډ موجود دی بیا وی پیښور ته درځم خو مشروط الکه شرط پرې وای شرط به مداوی مفتی سے محترم به ما سره اول نه په کتابونو باندې درس کی په عقیده باندې باول خبره نه کو مثال اول به کتابونو باندې او یو دادی وی مطالبه زکه کومه چې زمونږ د سیفیانو سره د دې مجلسو نو ایاز علی شاه باچا مشرک کافر ایاز علی شاه هغه خلک ته سجدي لګي او نو هغه و هغه تاسو کو چې یو د بخاری شریف حدیث راته وای او مفتی سے د بخاری شریف حدیث ونوي نو دجال انسان کته هغه خبر نقل کوله پوره به نقل کوله د ایاز باچا سیفی بریلی تری ما ہوئی چې ته د مفتی سے محترم نه د یو د بخاری شریف حدیث مطالبه کې نو زمام یو مطالبه ردواله به پوره د قرآن یو ایت دن اورم کټک دی راته وي مفتی سے محترم بتا ته بخاری وي تعالی قرآن به نه درځي نو خبر نیمه نقل کیو نه نقل کی او دا خو د تیختی ولاره ده ته می ګیر کی پاقیده کی او تماته د بخاری سبق راته وای لکه تاسو زما د بخاری اختلاف ونه دي او نه د قرآن اختلاف ته تاسو زما اختلاف د عقیده باندې تاسو زما بحث دي او هغه دي چې ایاز علی شاه باچا پنچر شوی دي تر نن ورځې پر انعام ورکوا د نوجوانان احناف طلبه دیوبند مخ ته هغه د خپل عقیدې اثبات او اظهار نشي کولی. الحمدلله عقیده دومره خراب هغه ته پدر چرته خراب شو. نو یو خدا خبره دا سوال سا غلط دی. دویم دی وی چې زه په خبره ته درځم خدای نه خطر تاسو کوټه تراشی په دې کوټه کې پنځ پیریان دي او هغه تاسو ملګری دي نو دلته به دا مطمئن شي خچستا په عقیده باندې رات کې پنځ پیری وی وابي ټیک دا خو تاسو عادت سټاپه خو بلګي تا ویلی چې په خور درځم په خور تراشي ولی د پښتون سړی جوي او د قندهار خو ډیر خواږه پښتانه غیرتمن خلک دي ته به کې داسې څنګه کمزوري پیدا شي دغه ستا غیرت ته چې په خور درځم اوس په خور ته نشي راتلی د قندهار ډیر غیرتمن او نران پښتانه خلک دي. امریکا چې ما تکړه دا د افغانستان پښتانه مسلمانانو دیوبندیانو احناف او دی پکې لګیا دی په خبر درځم خپل خبر نشاته شو خدا ذکر چې ته ذکر تختیدلی چې التر کې غیرت نو قندهار کې ته پات کې دی نشوي کوټه د ذکر راغلی او د کوټه خلک هم غیرتمن دي خودي خود نه د کوټه شو او نه د قندهار شو نه ادر کې رہی او نه ادر کې رہی هغه مسله شو. بیا دی وای چې په خبر ته درځم خو یو شرط مې بل شردار چې شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه او مفتی گوهرلی شاه صاحب دا بسالسینی او مناظره به د دوی په کور نکو نزویما
چې مفتی صاحب محترم مفتی گوهر علی شاه صاحب یا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالی دا سالسان کینې یا تی کینې نو بیا د مناظرې کولو ضرورت څه دی خو ته په یو کاغذ باندې خپل عقیده ولیکي او موږ به خپل عقیده ولیکو موږ به ستا عقیده ولیکو ته به زموږ باره کې کوم عقیده ستا به ته ولیکي شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم ته به وړاندې کړو مفتی گوهر علی شاه صاحب ته به وړاندې کړو نو د مناظرې خو ضرورت پاتې نه شو او چې دا عقیده ټیک ته دا غلطه نو مناظره کې څه ده بیا خو د مناظرې ضرورت پاتې نه شو مناظره خو دې دپاره کېږي چې کوم خلک تا بېلارې کړي دي کوم خلک چې تا دوکه کړي دي او ستا د خیال مطابق چې موږ غلط یو نو موږ نه کوم خلک متاثر دي ته حقیقت معلومه شي چې یاره د دیوبندیانو عقیده غلطه ده که د بریلیانو عقیده غلطه نو خلکو ته به ښکاره کېږي شیخ ادریس صاحب ته ډېر ښه معلوم دي الحمدلله شیخ ادریس صاحب دا دیوبندي عالم دي هغوی ته ستا عقیده مکمل معلومه ده نو د مناظرې د هغوی وړاندې ضرورت نشته او بیا دې وایي که دې باندې نه تیار موږ ته وایي مفتي صاحب محترم ته وایي وایي په وټسپ باندې به مناظره وکړو نو ته خو ملا د وټسپ یې که نه اخر د خپل حقیقت ته راغلی وایي په وټسپ باندې نو وټسپ مناظرې خو هغه سړی کوي چې مخامخ د ناستې قابل نی مخامخ نشي کېناستې بس خامخا به د کیمرې شاته کېني او موبایل به دې نیولي وایي ریکارډ به کوي ما ته به راځي نو مخامخ به ناسته نشي کولی مخامخ کېنه د غیرت او د نرتوب مظاهره وکړه که در کې وي او که در کې نی نو بس بیا اوله پاسوه او بیا دی وای خیر دی مفتی صاحب محترم سره زه په ټلیفون باندې مناظره وکړم نو په ټلیفون مناظره کېږي هسې که عبدالخالق آغا صاحب تا خو به تر اوسه پورې ډېر خلکو سره په وټسپ باندې په موبایل په فیسبوک باندې ډېرې خبرې کړي خو هسې په ایمان سره ووایه چې دا یوه هفته تا ته مړه په سمه په کلو اطمینان سره ډوډۍ خوړلې ده یوه هفته دی چې ته زموږ سره به بحث لګي چې ته ډوډۍ او آرام خوند درکړي دي هغه هم الحمدلله خوند نه درکوي ستا ریکارډ ټول خراب دي ته اوس مناظرې به خامخا یا به په موبایل باندې کوم یا به په وټسپ باندې کوم په موبایل باندې په وټسپ باندې مناظرې څوک نه کوي د مناظرې تعریف دی توجه المتخاصمین فی النسبة بین شیئین اظهارا للصواب نو مناظره خو کېږي چې متوجه شي دوه جانبین خپل منځ کې کښېني خبرو کې په دلایلو سره او عبدالخالق آغا صاحب تا سره خو تقریبا دا 4-5 ورځې زما خبرو شو الحمدلله دومره راته معلومې چې د اعلی درجې دروغجن انسان د کابل چې گیر شوي نو بیا دې ټلیفون کټ کړه او بیا دې په ما راوړو چې ده کټ کړه او بیا دې کنځلې کوله خو ستا خیر عادت دی خو یو خبره مې یاد وساته زما خپله چې کومه ذاتي تجربه ده د الله په توفیق او په فضل درته ویم او انشاءالله چې دا خبره مې ټیکي چې تا له د قرآن کریم ناظرم ټیک نه درځي الحمدلله دا ماته دومره پورې ماته معلومات دي چې تا له د قرآن کریم ناظرم سم نه درځي نو ته به د عقیدې بحث څه وکړي دا خبره یاد وساته که بالفرض مناظره کول غواړې پېښور ته راشه 2 مدرسې وي یا به زموږ مدرسې اکرام امن دا په منګه دي یا به ستا مدرسې ستا چې کوم ملا دی هغه غلام حضرت یاد دی ستا چې کوم د پیر صاحب الرحمن مرید خاص غلام حضرت نو دا هغه مدرسه بشي یا د غلام حضرت مدرسه او یا د مفتی صاحب محترم مدرسه که په دې کې کم یو ته تیاری په خپل راځي په واتساپ باندې راسل لیکل کې یا دوه کسان نمائندگان نه کې چې څنګه طریقې سره مناظره به اغشان کو بیا دې یو خبره کړې وي زما باره کې دا خلک وي چې د نمبر باندې او دروغ وي اې دا الله بنده دا موبایل پر ریکارډ باندې لګیانې کړي اوس مې ته بیا خو چې تاله زه اوس هم رنګ درکم ستا نمبر اوس هم باندې زما نمبر تا بلاک کړي د مناظرې د اورېدلو د وجې نه مناظرې خبرې چې مسر روان شي نمبر یې بلاک کړي او بیا وایي چې دا نمبر زما د وټسپ دی په دې باندې زه کال نه کوم نو مسلمان خو دروغ نه وایي خو ته مسلمان یې نه تا چې ما ته ټلیفون کو نو په دغه نمبر دې نه کړي ته چې دا زما د وټسپ نمبر دی تا چې ما سره 22 منټ تقریبا خبرې کولې نو په دغه نمبر دی کولې او اوس یې په دې باندې خبرې چا سره نه کوم دا د خبرو د پار نه دی نو دا خو مویه هر چا سره چې ستا د ریکارډ سا نمبر دی هغه دغه عبدالخالق سیفي چې ورته ما څنګه لیکلی دی دغه بار بار ملګرو کتلی دی غالبا 311 نمبر دی دغه نمبر باندې هر چا تا سره خبرې کړیم دي او هر چا سره دغه ستا د رابطې نمبر هم دی لیکن د مناظرې دی اورېدلی دي نمبر ځکه بلاک کې نو بیا هم درته عبدالخالق سیفي که مناظره کول غواړي د بریلویت طرف نه چې حقیقت کې سیفي او بریلي دا مشر او کشر رور خور دي دغه شان شی دي ستا عقیده د بریلیانو عقیده د سیفیانو بریلیانو عقیده یو ده که بالفرض بحث کول غواړي د مناظرې په کولو کې سنجیدهی نو خیر دی ټیم به درکو هفته به درکو 2 به درکو مناظرې ته تیار شه او که مناظرې ته نه تیارېږي دا فضول پوسټونه مه کوه ځکه دې نه سم نه جوړېږي ستا عقیده د شرک ده
عقیدتن ته مشرک ځکه ستا څومره ریکارډ ما سره دي ستا د کتابونو سیفیان عقیدی په لحاظ سره مشرکان دي سیفیان او عقیدات د بریلیان او عقیده مکمل اس قسم اختلاف پکې نشته او د دې عقیدات اهل سنت والجماعت د خروج ده د دې عقیده د شرک ده د دې عقیده د گمراهی ده نو که بالفرض ځان مسلمان ثابت تول غواړي مناظرې ته تیار شي او بل د یو شاګردو پرونی رنګ را تکړه وې زبزان پوری بمونه وتړم او تا بوالزم نو ما وته چې د بمونو د قصې خیر د جیب کې کېږده او که عقیده باندې بحث نشي کولی نو خامخا به دا ولینو دا میدان کولو دی د کوټه میدان کولو به ډیر ځکه چې آبادی به دون ډیر نه غرونه مرنه وي التوله خدا دمکې دی هغه چاته ورکا چې استا پشان بوزدل او بے غیرت وي نو د دمکان الحمدلله تر اوسه موږ نه پروا کړی دا د عقیدې د دفاع لپاره د مذهب د دفاع لپاره د اسلام د دفاع لپاره دا خپل وطن عزیز پاکستان د دفاع لپاره الحمدلله موږ هر وخت تیار یو او هر وخت د قربانۍ ته موږ تیار یو الله پاک دې موږ ټول مسلمانان په خپل عقیده اهل سنت والجماعت علماء دیوبند من ثابت قدم وساتي او د هر گمراه د هر اهل باطل د هر مشرک د هر ملحد او د هر زنديق د شر او د وسوسو نه دي الله پاک ټول مسلمانان محفوظ وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين